بسم الله الرحمن الرحيم. باب قتل كعب بن أشرف وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب بن أشرف فإنه قد أذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذني أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد غننا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وإذا والله لتملنا. قال لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا واسكنا واسكين. وحدثنا غير مرة فلم يذكر واسكنا واسكين. فقلت له فيه واسكنا واسكين. فقال أولى فيه واسكنا واسكين. فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت المرء غربي؟ فقال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسبوا. ما تذكر قتل د كعب بن اشرف دا سوکو دا د يهوديانو مشرو د بنو قريظه او مولانا صاحب د قلاو سمشتا ما لیدلې ده د مدینه منورې نه بار د قلا ده او سعودي عرب په بورډ لګولې دي حصن كعب بن الاشرف. حصن كعب بن الاشرف او غټه قلعه ده اوسم او مولانا صاحب حیران بشي چې دا څنګه جوړه کړې ده. یو تیګه د ماره د میز عمره ده د ما د میز نه لري دومره د دې په نیمه د دې نه غټه د دې نه غټه ښه او د دې نه دیوالونه جوړ کړي دي مولانا صاحب غټ دیوالونه. زه حیران په دې چې دا تیګې څنګه سر ته رسولې دي او حیران په دې چې دا تیګې څنګه یو بل سره په خشته مدیدار نیغې لګولې دي په تار په مزي باندې داسې هم نیغې دي او بر هم نیغې دي او غټ غټ دیوالونه دي په خدای یقین وکړه غټ غټ او په کوټو کې دننه کوټې دي په کوټو کې دننه او په دې ګوټونه برجونه جوړ کړي هغه تاو شیان څه دي هغه برجونه جوړ کړي خو چتونه پې نشته لکه ډېره زمانه تېره شوې ده د سینې عمره ده مری عمره د نامه عمره ده دیوالونه دي ړنګېدلي دي او یو کویم شته دی ورسره خوا کې اوبه پکې اوس نشته وچ دی. دا کعب ابن اشرف د بنو قریظه او د یهودیانو یو مشر او مشرانو کې مشر نو چې کوم وخت کې د بدر کې اویا کسان مردار شو د کافرانو ډېر خپه دا کعب ابن اشرف دا شاعر د وی که چېرته داسې شوي وي او دا ابو جهل او عتبه او شیبه او دا غټ غټ سرداران مړه شوي وي د کافرانو نو بیا موږ له مرګ پکار دی چې دومره لږو مسلمانانو دومره غټ کافرانو سرداران مړه کړل مرګ پکار چا سره سترګې ونه لګو ډېر خپاو تاغي او بیا را دې دی نه لاړ مکې مکرمې ته او مکه مکرمه کې د هغوی تعزیې ووې د یو مړي کور له به ته او هلته به یې شعرونه وې په خپله به یې هم ژړل او هغوی به یې هم ژړول ځکه شاعر و ظالم بچې نو هغوی تعزیې وې تعزیت له هغوی له مکې ته لاړ او صاحب هغوی ته داسې شعرونه وې چې د مسلمانانو په خلاف هغوی را بړکه وکړل چې تاسو راشئ بدل والی مونږ به مو مدد کوو دننه د مدد وعده یې مو سره وکړه او هغې یې را بړکه وکړل د مسلمان په خلاف باندې احد کې بیا هغوی رالل په بله هجره کې کال پس او یو خپل انتقام یې واخیست نو یو د ده دا نقصان دویم د شاعر و ظالم نو شعرونه به یې وې او نوم به یې پکې بل چا اچو چې را باندې مسلمانان شکی نشي د پیغمبر په خلاف به شعرونه وې د هغه په مذمت کې به یې وې د مسلمانانو په خلاف به یې وې او نوم به یې پکې د چا اچو وایه د نورو شاعرانو او به یې وې دا پلانکي شاعر شعر دی حالانکې د ظالم به جوړه وه نو حضور پاک یو ځل صحابو ته وفرمایل چې من لکعب بن اشرف دی به څوک مړ کي نو یو صحابي محمد بن مسلمه هغه وی صاحب کله دروغ اجازت پکې راکولی شي نو زه یې دله وجم لږ دروغ به وایم نو په حرب کې په جنگ کې خو دروغ جایز دی که نه لاول خو توریه کوه خو خیر دروغ هم پکې جایز دی نو حضور پاک اجازت ورکړه نو دی لاړ او کعب بن اشرف یې مردار کړه نو د هغه واقع ذکر کوي نو ګوره ربه ته احسان شو دا د احد نه مخکې او د بدر نه پس دا مردار یې وجلی دی نو په دې نسبت یې دا باب دلته راوړه باب قتل كعب بن الاشرف
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله چې امام حمید مدینی دی قال حدثنا سفیان ابن عیینه دی قال عمر یاد ساته د سفیان استاد عمرو ابن دینار دی عمرو ابن دینار سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن اشرف من يستعد لقتله څوک به مړ کی فإنه قد آذى الله ورسوله دخو الله ورسول ته ضرر رسول دی نو سوال کو چې پیغمبر ته خو ضرر رسول شي او الله ته خو څوک ضرر نشي رسول الله خو د چانه متاثر نه چې تکلیف ورسه نو مراد دا دی چې آذى الله غصه کړی دی دا معنا الله له او الله ولې غصه کړی دی ځکه چې د کافرانو تعزیتونو لاله دا غي صفاتونه وکړل د مړو او هغه د مسلمان په خلاف را بلوا کړل او د پیغمبر په خفګان الله خپکیږي د پیغمبر خلاف د حج شیرونه جوړ کړل نمونه پکې پردي واچول اذ الله ورسوله او که تقدیر دې چې اذ دین الله دین ته نقصان خیر تقدیر میکدا نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ صحابی دی پاسه دی د بنو عبد الاشهل قبیله سره تعلق لره په خزرجو کې بنو عبد الاشهل قبیله سره دی پاسه فقال يا رسول الله اتحب ان اقتله دکتا من لفظون من خو مبهم دی کنه او حضور پاک په داسې ځای کې مبهم الفاظ استعمالول نو د من مراد سدي وی وهم من لضربه وی وهم قیدکم قتلکم سدي اتحب ان اقتله قال نعم قال فأذن لي ان اقول شيئا من الكذب پکې ولګاوه لک دروغ به پکې وې قال قل اوه جنگ کې دروغ ویل شي قال فاتاه راغي د کعب ته محمد ابن مسلمه تعلق دی یو بل سره نو فقال دروغ وتشورو کړ ان هذا الرجل کې اشاره رسول الله مبارک ترې ګوره هذا النبي منوي چې دا کعب ابن اشرف خوشاله شي د داسې کوشش کو چې دستا مرګره ما او تم خوخه او استام ز خوخه ان هذا الرجل دی رجل چې حضور پاک دی قص النا دا سأل دی ښا غوښتې د زمونږ یو سألنا دی فعل ماضی دا او نه مفعول دی او یو سألنا دی سألنا جمع متکلم د معنا دا چې مونږ غوښتې دی سأله دا معنا بکې د غوښتې دی مونږ نه صدقه وانه قد عنا او دی رجل مونږ په لوی مشقت کې چولیو کله راته وي جنګونه کوي او کله راته وي صدقې را کوي نو اني قد اتيتك تعالی راغلم استفسلفك قرض دنا غواړم سلف قرض تا وای قال نو کعب پوه شو چې دا سړی اوس په پیغمبر ستومانه دی ځکه یو خو حاضر رجل لفظ استعمال کو او دویم سألنا موږ نه صدقې غواړي دا لفظ او دریم قد عنانا لفظ استعمال زموږ مشقت کې اچولیو و اذن هم دارنګې لکه اوس چې ستا د خبرو نه ستومانتیا معلومیږي والله قسم په الله لتملنه ستومانه وشی پس رستخا رستو برده په مشره او رده په معیت او رده په اتباع خستومانه شي دا لړون بیر وزیدي نو قال كعب بن محمد بن مسلمه وتوي ان قد اتبعناه مونږ اتباع کړی د هود دی رجل فلا نحب ان ندعه نخو خو چې پریدو حتى الب پریدو ننظر الى اي شيء چې کم طرف ته شان راځي کېږي کو شان په کمېدو شو کنه بیا به پریدو که شان په کمېدو شو پری بيدو او که شان په قوت کې شو بیا نشو پری خو دی وقد اردنا مون اراده کړی د ان تسلفنا وسقا یا او وسقین چې مونږ له یو وسق شپېتو ساعو کجورو ته غنم اوربشه هر یو چې شپېته ساعی هغې ته وسق وی او ساع 3.5 کیلو دی ما درته مخکې ویلي مونږ اراده کړې ده ان تسلفنا چې مونږ له قرض راکې وسقا یو وسق یا وسقین وحدثنا دا سفیان مقوله ده وګوره د سفیان استاد عمر ابن دینار دی یاد دی نو سفیان سوی وحدثنا مونږ ته حدیث بیان کړی دی عمر دا حدیث غیر مره یو کرت نه بار نو فلم يذكر وسقا او وسقين دا پکې غنه دی ویلې فقلت ما وتوي چې افيه وسقا ووسقين حمزه صفه مقدره کا دې کې وسق او وسقين شتا نو فقال عمر وی اورا فيه ګمان کوم چې په دې کې وسق او وسقين شتا دا جمله معترضه ده نو دا وسق او وسقین ته مونږ تاسو کوو ګومان کوم چې پکې شته خیر وسق وسقین ارسم رجو قره دیته غختل بیا سر تل عرشه فقال نو کعب ابن اشرف نعم در کوم دله او ارهنونی را سره ګروي غاڼه کېده اسنه چې سبا نه راکوي غاڼه قالو
نو دوی ورته وایي پته ولګېدل چې یوازې محمد ابن مسلمه نه دی نور ملګري م ورسره دي د دې قالو نه معلومیږي قالو ای شیء تریدو ته څه غواړې ګاڼه څه غواړې نو قال کعب ابن اشرف ورته وایي ارهنوني نساءکم ما سره ښځې ګاڼه کې دومره پالیفلام و ارامي دی ښځې ګاڼه کې قالو نو دې صحابه ورته وایي کیف نرهنک نساءنا ښځې د سره څنګه ګاڼه کو وانت اجمل العرب ته خو په عربو کې ډولې سړی زمونږ ښځې در باندې عشقانې نه شي بل غم پیښ نه شي نو قال کعب وی فرهنوني ابناءکم زامن را سره ګاڼه کې هسې نه چې سبا راله هغه خپل شی نه راکوې زامن نو قالو صحابه ورته کیف نرهرک ابناءنا زامن د سره څنګه ګاڼه کو فیصب پیغور به کېږي یو د دوی ته سب پیغور فقال څه به وایي ورته یو سړی یا فیقالو روحینه د پلانکي بچی رهن شوی دی په یو وسخ کې او په دوه کې مړه ته خو په یو وسخ کې ګاڼه شوی یا په دوه کې پیغور به کېږي هذا عار علینا دا موږ ته شرم دی ولکن نرهنک اللامه زغره به د سره ګاڼه کړو لامه زغرې ته وایي مطلق سامان د جنګ غشتی شي قال سفیان یعنی السلاح سفیان د لامې معنا وکړه نو فواعده یو بل سره یې وعده وکړه باب مفاعله ان یأتیه چې محمد ابن مسلمه به راځي د کعب ته زه به زغره راوړم او ماله به ته کجورې راکې او دا به سره ګاڼه کړم فجاءه لیلا نو راغی لاړ نو د شپې ورته راغی فجاء راغی محمد ابن مسلمه هو د کعب ته د شپې ومعه ابو نایله او د محمد ابن مسلمه سره ابو نایله ملګری ابو نایله دم انصاري دی سعدي نوم دی سعد دی وسره دا ابو نایله څوک دی دا د کعب رورو خو رضاعي د کعب رضاعي رورو مسلمان ویم راوست نور ورګري مو سره شته فدعاهم الى الحزن نو اوبل الكعب دوی لقلاتا دی ول आवाज ورک یا کعب مونږ راغلیو وی قلاتا را نږدې شپه ده فنزل نو کعب نازل شو دوی ته راکوز شو ورته بره په قلا کې نو فقالت له او د کعب ته خضره ده اين تخرج هذه الساعه دی وخت کم خوځه دا خو شپه ده نیمه شپه ده نو فقال نو کعب ورته انما هو محمد بن مسلمه یو د ما دوست محمد بن مسلمه پر دې سړی نه دی یو د ما رور دی ابو نایله کم رور رضاعي وقال غیر عمرو دا مخکې الفاظ سفیان ته عمر ویلی دي دا وروستني الفاظ ورته د عمر نه علاوه بل استاذ ویلی دي مقول سفیان وی وقال ما تبیلی دي غیر د عمر مخکې الفاظ د چا ما سره وایه عمرو ابن دینار دا الفاظ چا ویلی دي نه د سفیان خودي خو څوک ورته وی غیر عمر اگر اوس تر روان دي چې غیر عمر څوک دي قالت د ښځې ورته ووی اسمع صوتا اسړیا اواز اورم تا ته چې اواز وکړه چې راشه او داسې اواز دی که انه یخطر منه الدم لکه چې وینې ترې څڅېږي څه مطلب خطرناک اواز دی د دې اواز نه بعضې وخت سړي ګبراهټ او یره معلومیږي او یا یخطر منه الدم دا اواز داسې چې زه یریږم څوک دې مړ نه کړي نو فقال هغوی انما هو اخي یو مې رور دی محمد ابن مسلمه د ته رور د تعلق په بنیاد وي رور یې ورته څه په بنیاد وي تعلق کې تعلقدار او بل رضاعي رور مې دی ابو نایله او ښځې ان الکریم کریم سخي انسان لو دعیه که وبللی شي الی طعنة نیزه بازۍ ته په شپه کې ورځي دا خو لا هسې هغوی زما قلاله رالل او ما دا قرض غواړي زه ورځمه او رهن راله راکوي خو که نیزه بازۍ له مې څوک غواړي بیا ورځم مه یریږه قال اوس دلته کې وایي قال څه وایي دا راوي ويدخل محمد بن مسلمه حکایت د حال ماضیه د داخلول محمد بن مسلمه ځان سره دوه سړي څو سړي یې ځان سره دغه کړل داخلول دوه قیل لسفیان سفیان ته چا وی اسماهم عمر دا هغه دوه کسانو نومونه درته اخیستي دي اسماهم حمزه استفهام مقدره کوه آیا نومونه اخیستي دي هم دا هغه دوه لکه دوه تم هما نه ویلې همې وي ځکه په دوم جمع اطلاق کېږي که نه منطقي جمع خو ده که نه سماهم عمرو قال سما بعضهم د بعضې نوم یې اخیستی دی او د ټولو نه بعضې یعنې د یو کس نوم یې راته اخیستی دی عمر سفیان وایي د نورو نه
قال عمر جاء معه برجلين دو سړي ځان سره راوستل فقال نو دا محمد ابن مسلمه خپل دوه مرګرو ته هدایت ورکړي څوک یې ځان سره راوستل دوه نو خپل دوه مرګرو ته څه ورکړي هدایت ورکړي فقال نو ورته سوی محمد ابن مسلمه اذا ما جاء ما زائد دي کله دا دغه راشي دا کعب یعنی عمر سفیان ته اذا ما جاء لفظ ویلی دی او غیر عمر هغه غیر عمر سوق دي ما راته وختي وی کنه دا د استاد خو لکه مجهول شو بیا هغه غیر عمر ابو عبس ابن جبر دی او حارث ابن اوس دی او عباد ابن بشر دی پوهیږي دا غیر عمر دا عمر نور استادان دی قال عمر جاء معه برجلين دو سړي ځان سره راوستل نو فقال محمد ابن مسلمه ورته سوی اذا ما جاء چې کله ما زاید دی چې دا کعب راشي فإني قائل بشعره زه به یې ویښته نیسم هدایت ورکوي چې دې عطر ډېر پورې کوي خوشبویي نو زه به یې ویښته نیسم چې دا ویښته دې خوشبویو ما دې خوا کا نو چې ویښته ونیسمه نو تاسو به ضربه ورکوئ دا هدایت یې ورکړ اذا ما جاء چې کله دې راشي دا کعب فإني قائل آخذ نیونکم بشعره د ویښته فأشمه بیوم به فإذا رأيتموني چې تاسو ولیدې ما لره استمکنتو چې زه قادر شم په سر د سر نه مراد د سر ویښته دي نو په دونکم څه خذوه وینیسئ فاضربوه قال مرة او دوباره راته عمر وی څه ویلي دي ثم اشمکم یو ځل امر دا وي بل ځای کې راځي چې زه به یې د سر نه ونیسم زه به یې بوی کړم تاسو ته به یم چې راشئ بوی یې کړئ چې تاسو ته یې بوی یې کړئ ډز به ورکوئ نو فنزل نازل شو دا کعب دوی ته متوشح په یو صادر کې ځان غرخته د دې توشیح صورت پر د جوړو مخلق صبر کوم یو صادر ځان نه تو کړو وهو ينفخ منه خورېدل د دنه ریح د خوشبویه نو پته و چې دې خوشبویي استعمالي نو فقال محمد ابن مسلمه ما رأيتك اليوم ريحا ما رأيت ريحا كريح اليوم ما رأيت ريحا مخككا ما رأيت ريحا كاليوم اي كريح اليوم اي اطيب ډېر اعلى وقال غير د عمرنا نور استادان سوي دغه جمله عمر ویلې ده نور استادان پکې دا زیاتې چې قال هغه سوي عندي ما سره اعطر سيد العرب ما سره ډیره اعطر زوجه د سید العرب د سید العرب ما او زما خذ اتر خوخي د کده پورې کوم هم پورې کوي زهم او اكمل د عرب عندي اعتر اكمل العرب عندي ذ په عربو کې کامل سړی ما او خذ مم ډیره اعتر ده نو زکه پورې کوم ایم پورې کوي فقال نو او توي اتأذن ما اذن كي ان اشم راسك بنعم فشمه ثم اشم اصحابه خمرګرونه لګه کوتایو شو غرډه ورنک ثم قال اتأذن لي دوباره اذن كي چې بوي کوم بنعم فلما استمكن منه ويختونه ټینګه بدونکم شابه نیک وخت دونکم خذوه فغلوه غلته وباسه وي ايو مولا تقریر کاو مولا تقریر غلوه معنی کړه غلته وباسه نو فقتلوه مړیکا ثم اتورا للنبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فاخبروه دینه مولانا صاحب دا معلومیږي چې کوم انسان حج و د پیغمبر کوي او سب د پیغمبر کوي نو وجلې پکار او بیا دې ظالم خو د پیغمبر مبارک سره میثاق هم کړی معاهده هم کړی میثاق مدینه مې ته مخکې ویلو که نو ویلې د هغې خلاف ورزي هم کړې ده زه اوس ورپسې چې دا بله مو وایه باب قتل ابي رافع ای مولانا دا معین د کعب دا ابو رافع کعب مدینه کې اوسېده د مدینې نه بار او دا ابو رافع په خیبر کې اوسېده دا د هغه مددګار و ابو رافع ډېر مددګار او ای بله درته ووایم دا ابو رافع هغه چې دی لاړ او د کافرانې د پیغمبر مبارک په مقابله کې راودت کارل احد کې په خندق کې نو هغه ذکر هم کوي او ابو رافع عبدالله ابن ابي حقيق یې نوم دی او څوک وي سلام ابن ابي حقيق یې نوم دی کان بخیبره او څوک وي فی حصن له بارض الحجاز دی په یو قلعه کې نو خیر څه خبر نشته خیبر هم په حجاز کې داخل دی د حجاز اطلاق پکې
وقال الزهري هو بعد يعني قتله بعد قتل كعب بن الأشرف ورپسې مولانا صاحب. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زيدة عن ابيه عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رهطا الى یو ډله ولېږله ابو رافع ته، نو داخله شوه، دا ډله داخل شو په عبد الله بن عتیق، دا د خزرجو دی، ور داخل شو په هغه ډله کې و. بیته کور د چاته د ابو رافع ته د شپې وهو نائم غودو فقتله مردار یې کو. شابسې. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الانصار وامر عليهم عبد الله بن عتيق وكان ابو رافع يؤدي رسول خدا دا وګد نو ما ته وکې دا ولېږه رسول الله صلی ابو رافع يهودي ته رجالا من الانصار او امیر په مقرر کا عبد الله ابن عتیق. ابو رافع یوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې ظالم بمشیرونه وی شاعر او هغه کې به د بل چا نمونه غشتل، هغه زمانه خو د شعر او شاعري و د حضور پاک حج به کوله و يعين عليه مدد بك او يعين الكفار كفار د قريشو على د مقابله د پاره دي د حضور پاک په مقابله کې. وكان في حسن له بارض الحجاز، د مکه مکرمه او مدینه او ګردونه او د میانز علاقه خیبر ټول په حجاز کې راځي. فلما دنوا منه اذا صحابه نزدې شو منه لقلاتا، په داسې حال کې غروبت الشمس چې نور پریوتی وراح الناس او خلق واپس کړیو بسرحهم سرن ساروي، سرحه سرن ساروي چې ما خام چې خلق ساروي خپل کورونو ته واپس. وراح الناس رواه د زوال نه پس سفر ته وي واپس واله کړیو خلق په سارو خپلو. قال عبد الله نو عبد الله بن عتیق مرګ ته اجلسوا کینه مکانکم یوزه خودلته کینه فإني منطلق ذورتلون کیما ومتلطف للبواب او بواب ته یو سکیم جوړو، متلطف څه لطیف په پټه طریقه یو سازش کوما لعلی ان ادخل چې ور داخل شم. مولانا صاحب دا علاقې ټولې ما کتلې زه ورته تللی ما، دا په یو غټه قلا به و د یهودیانو، غټه قلا، نو په قلا کې د هغې کې به غټه دروازه وه، نو په هغې کې دننه به بیا واړه واړه کورونه په قلا کې، او د دې کورونو په دې منځ کې په دې سر کې به بیا د دوی د سردار کور و، نو هغه ته رسېدل به ډېر زیات ګران و. یو به مرکزي قلا کې دروازه و هغې ته به جرنده وه، او بیا به چې نورې دننه کورونو نو دته چې به خلق ختل نو بله جرنده به وه، دروازه به وه، نو څه مخکې به بله دروازه وه، نو څه مخکې به بله دروازه وه، نو اخره کې به د دې مشر کور یو دغسې راده و. نو دوی خو یو بل سره تعلقاتو د خزرج قبیلې د دوی د اسلام نه مخکې یو بل کره به تل راتلل، یو بل سره تجارتونه، یو بل سره تعلقاتو ښه مضبوط هر څه ورته معلوم. ځکه حضور پاک انصارو لیږل، مهاجرین یې ونه لیږل، ځکه مهاجرینو ته خیبر څه معلوم او مهاجرینو ته بیا د حسن قلا او د کورونو څه پته نه لګېدله، هغه یې ولیږل چې دننه د دوی د کورونو د حالاتو نه خبردار دی. متلطف یو سکیم جوړونکی بواب ته دې دپاره چې داخل شم دې قلا ته. نو فاقبله، نو را متوجه شو محمد ابن مسلمه، عبدالله ابن عتیق متوجه شو عبدالله ابن عتیق، حتی دنا نږدې شو دروازې ته، دروازې ته تیاره د څوک یې نه ویني. ثم تقنع بثوبه، په ځان یې صوبه د پاسه واچوله، داسې ځان کله که چې زه دس ماتوم قضای حاجت کوم، ځان یې دقسته تقنع، پرده یې واچوله په صوبه خپل ځان باندې په څادر واچو، کانه ګویا کې یقضي حاجتا. وقد دا داسې وخت چې دخل الناس خلق داخل شوي قلا ته، څاروي داخل کړو. فهتف به البواب، نو بواب په آواز وکړو یا عبدالله، هغه پېژنده نه، دلته د عبدالله نه مراد دا معنا نه ده چې ای عبدالله ابن عتیق، ای د خدای بنده، خو یهودیانو یا عبدالله ای د خدای بنده، هغه وی د قلا څوک دی، هغه پې ګمان دا وکړه چې څوک دی، د قلا د دننه څوک دی. ان كنت تريد ان تدخل، که د اراده دی د داخلېدوی فدخل فاني اريد ان اغلق الباب. نو فدخلت، صادر مې زر پسان خور کو چې یو دس ماتۍ سړی نو صادر داسې راخورې که جستي مې ونه پېژنم تیاره فکمنتو، نو پټ شوم دننه اخور کې، د خرو په اخور کې ځان پټ کړ. فلما دخل الناس، چې ټول خلک داخل شو، اغلق الباب، نو بواب دروازه جرنده کړه. ثم علق الاغالیق، بیا اویزان کړي کنجانې علی ود په یو میخ،
بل ځای به راشي یو تاخچه وه تاخچه کې میخ و نو هغې ته یې کنجانې ویزاندې کړې او ټولې دروازې یې جرنده کړې قال دی وی فقمت الى الاقالید کنجانو ته پاسېدم فاخذتها مې واغېشتل ففتحت البابه دروازه مې ځان ته کوله وکړه څه دپاره چې که تختم چې کار راته اساني وکان ابو رافع یثمر عنده قصه گویي به ورته کېدله ثمر د شپې قصه ګویۍ ته وایي راځي به ترمذي جلد اول کې ښه د اوقاتو د مانځه په باب کې هلته به پکې نورې خبرې کوم چې ثمر ورته ولې وکان دی وفي علالیه له علالی جمع د علیتون ده بالخانې ته وایي بالخانو کې لکه بر ډېرې کوټې په هغې کې فلما ذهب عنه چې لاړل د ده نه اهل د ثمر ده پخوا دا رواج و چې خلکو به د شپې یو بل ته قصې وې اتې لاړل نو صعدت ورختم الیه دی ابو رافع ته فجعلت كل ما فتحت بابا هغه ډېرې دروازې وې غټه دروازه مې هم کوله وکړه نو چې کومه دروازه به مې کولاوله نو د دننه نه به مې ځان پسې بندوله د بهر نه به مې کولاوله بهر دا چې زه ورتلم پې دننه مې بندوله په ولې مې بندوله ځان ته دننه په دې نسبت چې که چېرته خبره د جنګ جوړ شي او چغې جوړې شي نو چې خلک راونه رسي او که خلک بیا دروازې ماتۍ را رسي نو رو دې رسي ما دې مړ کې خو چې دې خو مړ کم کړی لاول فتحت بابا اغلقت علی من داخل د دننه قلت ما بي ان القوم لو نذروا بي فقوم را باندې خبر شو نو لم يخلصوا ما ته به نه را رسېږي ځکه دروازې مې د دننه بندي کړي دي حتی اله به را رسېږي اقتله چې دې مردار کړم فانتهیت ورو رسېدم د کعب ابن اشرف د ابو رافع ته فاذا هو في بيت په یو کوټه کې مظلم او تیاره و یا مظلم ذو ظلمت په وسط بچو کې پروتو خو لا ادري ما ته پته نه وه چې دې کم ځای دی ځکه کوټه تیاره ده لا ادري اين هو من البيت چې کوټه کې کم ځای دی نو قلت ابا رافع اواز مې ورکړ دا منادا ده یا پکې مقدر کې یا ابا رافع ای ابو رافع قال اخي من هذا دا څوک دی د شپه کې په دې کوټه کې تیاره کې دا څوک دی نو اواز د پته ولګي چې کم ځای دی که نه وایي خدای پوهېږي که نه نو فاهویت قسم وکړه نحو الصوب په طرف د اواز فاضربه ضربته پکارو حکایت د حال ماضیه دی وهمې د لره ضربتن په وهلو پتوره مې وهه او انا دهشن زم یریدونکې ومه ځکه هغه سره بچي دی ښځه ده ورسره او لوی قوم دی فما اغنیتو شیئا څه فایده مې ونه رسولو بچ شو سړی بچ وصواحه د چغې کړې چې خلاص یې لکه کوټه کې غل دی نو فخرجت روتم د کوټې نه فامکسو درنګ مې تېروه غیر بعید لږ غوندې ثم دخلت ورلم فقلت ما هذا الصوت یا ابا رافع اواز مې بدل که اواز مې څه که بدل چې د ده ګمان راشي چې مدد له مې جوړ څوک راغی ما هذا الصوت د اواز د څه دی ابو رافع فقال هغه وی لامک الویل مور دې هلاکه شه ان رجلا فی البیت یو سړی دی په کوټه کې ضربني قبل بسیف مخکې په توره والم هغه وی ګنې مدد له مې سړی راغی قال فاضربه دوباره مې اواز پسې ځان ورنږدې که فاضربه ضربة وهم یې دلره حکایت د حال ماضي په وهلو اسخنته زخمي مې که ولم اقتل خو مړ مې نه که ثم وضعت بیا مې کېښود زبیب السیف دار د تورې په خېټه د ده کې په خېټه کې مې د تورې دار کېښوه سوکه حتی اخذه ای وصله ورسېده په شا د ده کې شا ته یې توره ورسېده ملا ته یو کلپ یې نارې کړې پوه شوم چې انی قتلته سړی خو مې مردار که زوړ قندار ته مې ورسو فجعلت افتح الابواب بابا یو دروازه مې کولاوله حتی انتهیت الى درجه اخیر کې یو پوړی لراله له د دې قلا پوړی وه نو فوضعت رجلي ما خپه کېښوده ما وې که دا ځمکه ده حالانکې ځمکه نه وه چې خپه مې کېښوده لاندې پرېوتم انا اظن ما ګمان کو چې انی قد انتهیت الى چې ځمکې ته رسېده حالانکې ځمکه نه وه نو پرېوتم فی لیلة مقمرة سپومۍ وه پکې فانکسر الساقي پنډی مې ماته شو پنډی ماتېدل څونه ګران کار دی چې دا خپه دلته ماته شي او بل ځای کې راځي فانخلعت رجلي نو دواړه یو ځای کا مې خپلې پیون کې ووتم پنډی ماته شو فعصبتها بعمامة پټۍ مې تېره پټکي نه تا وکړه پټکۍ مې راواغېسته وکړه مې پې وتړله ثم انطلقت العالم حتى جلست على الباب عند الباب فقلت ما لا اخرج الليل زه خو نوزم حتى اعلم اقتلته ام لا ما په خپل ګمان کې خو وجلی دی خو ورېږه چې پته ولګي فلما صاح دیک چې چرګ بانګ ووې چرګ بانګ پېشمني وي که نه نو قام الناعي ناعي هغه چاته وایي چې د مرګ اطلاع کوي دې کې به یو کس دو لکه نایي اطلاع کوي نو
دا نایي د ناعي نه جوړ شوی دی ښه دا مونږ چې ورته نایي وایو چا نه جوړ شوی دی ناعي اصل کې ناعي د مرګ خبر والا ته وایي دوی به هم پخوا د مرګ خبرونه ورکول هغه ودرېد په قلا نو فقال سوی انعي خبر ورکوم د ابو رافع د مرګ انعي د مرګ خبر ورکوم د ابو رافع چې تاجر د اهل حجازو دی اعلان یې وکړ پوه شئ په خبره نو فانطلقت ملګرو له لاړم نو فقلت ما وي ان جاء اطلب منكم سرعة نه غواړم قد قتل الله ابا رافع فانتهيت لاړم نبي عليه السلام ته فحدثته فقال ابسط رجلك خپل خورکه فبسطت رجلي فمسحها لاس مبارک راخ کو كانما لم اشتكها قط دا سوا لکه چې امام شکایت نه دی محسوس کړی د دې ها د دې خپې چارې هما داسې جوړه شوه لکه چې اړو مرض پې نه راغلی زه مخکې لاړ شوه وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اولیگ رسول الله صلی ابو رافع عبد الله ابن عتیق دی اولیگ او عبد الله ابن عتبه دی کې مخکې ډله وه فی ناس معهم فانطلقوا حتى دنو چې نږدې شو قلا د خیبر ته فقال لهم عبد الله بن عتيق امكثوا حتى انتم تاسو دلته درنګ تیر کې حتى انطلق ذ ورزم فانظر نظركما اذا سنگ ور داخل کم قال فتلطفت یو سکیم می جوړ ک ان ادخل الحصن چې قلا ته داخل شم دیکھو دا جمله زیاته ده بعض جملې الته زیاتې دي بعض دلته زیاتې زیادت ثقه خیر حجت ففقدوا حمارا لهم یو خر ته رک شوی د دوینه نو دی هغه خر پسې ګرځېدل نو ما ځان په صادر پاچو او دسماتی په شکل کې چې ما اونه پیژنې ففقدو دی ورکړی یو خر د دوی خرجو بقبس یو شغله او قبس پیژنې که نه شونټی هغه د لرګي کې اور بلیږي د ډیوې کار کوي ورپسې شه طلب یې کو د خر ویرېدم ان اعرف چې وبپېژندلی شم نو فغطیت رأسي ورجلي سر او سپۍ مې پټې کړې لکه چې وجلست کأني اخذي حاجته لکه او دسماتې کوم ثم نادى صاحب الباب من اراد ان يدخل فليدخل قبل ان اغلقه او عادت مواد ورکه اے د خدای بنده راځه که داخلېږي فدخلت ثم اختبطت پټ شم فی مربط حمار په اخور کې مربط د تړلو ځای د خر حمار نه جنس والا عند باب الحصن او دونو خيار دی د خر اخور کې خو تاله نقصان نشته کنه خر خو په سر کې ښکر نشي چې تا ووهي هغه د خپونه یریږه فتعشوا دي خلق ډوډۍ خوړه ابو رافع سره وتحدثوا او د شپې قصه ګویه وکړه حتی ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا خلق واپس ویل بیوتهم فلما هدت الاصوات چې اوازونه ساکن شو د خلق وده شو ولا اسمعوا حرکتا نو خرجت ورأيت ما أولي صاحب الباب حيث وضعت كيخود المفتاح ده حسن دا مفتاح نه دی ډیر دی مخکې غالیق جمع وخا جنس مراد کا فی قوت پتاخچه کې او کته وی چې وختي غتیر شو په میخ کې نو میخ په کم ځای کې ولکا پتاخچه کې فاخذته ففتحت به باب الحسن قال ما ولك لو ما وی ان ضربی که قوم را باندې خبر شو نو ما به دروازه کولو کړي انطلقت على محل په اطمینان بلال شو بیا مې قصد کو ابواب د بیوت سره فعلقتها د بند مکړه علیه من ظاهر او سوال کوا چې وختي وی من داخل دلته وی من ظاهر یو مطلب چې دې طرف نه وردی نو هغه داخلو هغه طرف نه چې راځي څه چې شو لکه ظاهر ثم صعدت اختم ابو رافع ته په یو پوړی کې پیدا البيت مظلم قد طفي سراجه دیوه مړه فلم ادري اين الرجل پته نه و چې دا خبيث کم ځای دی ما ویا ابا رافع قال من هذا نو قسم یو که په طرف د آواز نو فاضربه وحمد لرا او د چغې کړې خو فلم تغني زما دې ضربې فایده ونه رسوله څه شیئا فایده دا چې سړی بچ ثم جئت كأني أغيثه لك چې مدد لیر عالم فقلت ما لك يا ابا رافع وغيرت صوتي आवाज में بدل کا وقال لا اعجبك لامك الويل مرض هلاكش یو عجيبه خبره کې دی ناچو دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له اذن دوباره میں قصد کا आवाज تفاضل اخرى فلم تغن شيئا د بیا چغې کړې او اهل پاسېدل قال ثم جئت وغيرت صوتي आवाज में بدل کا هغه کې دوه ځله دې کې دریم ځل كهيئة المغيث تپشان د شکل د مدد کون کی اذا هو مستلق پروتو پشا نو کې مې خودله تور فی بطنه بیا ثم انکف کو ورواوړې دم په وتور میدان ورواړو زور مې پېکا حتی سمعت صوت العزم دملا د اډو کې ټاک مې واورېد
ثم خرجت دهشا یریدون کې اتیت السلم اريد انزل نو ما ګمان کو زمکه دا میاس کې هغه پوړی وه فاسقط منه فانخلعت رجلي خپه مې وخته لکه دا څه خبره نه ده د باندې سړي خپه ماته نو څوک تعبیر په ماتېدو کوي او څوک په خطل او کېدای شي دواړه شوي فعصبتها پټکې مې تاو کړه ثم اتیت رالم ملګرو لاحجلو ګوډو ګوډه فقلت انطلقوا ما وې تاسو لاړ شئ او فبشروا رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه نظم حتى اسمع الناعيه او صوت الناعيه فلما كان في وجه صبح چرک بانگ ہوئے سعید الناعیه نفس ناعیه بمقدر کو خواہ اغا پاسد وی ان عاد مر خبر وکم دا ابو رافع قال قمت پاسدم امشی اتلم ما بی قلبت تکلیف راتنو دا خوشالینا ما بی قلبت سمانا دون خوشالون چی پا تکلیف نفویدما فادرکت اصحابی مرگنی بلالان دکل قبل ان یأتو مخ دا غیر کی دی حضور پاک تر